ورته خپله ښې جوړ یې. شکر دی الحمدلله خیر و خیر. وایي مولوي صاحب موږ خپله دغه دی قرآن شریف هم چې دی په یادو نه دی زده که نه، یعنې په همداسې هم زده دی. نو د دې کې یو لس سورته دي چې موږ د مانځه دپاره مثال یې موږ یاد دي، هغه هم دا مختلف یعنې مثال ټول داسې په یعنې آخر خوا نه صورتونه نه دي. نو دا خو موږ چې مثال په رکعتونو کې مثال یا یو منځ کې صورت وي یو اول کې صورت وي، دا خو څه مشکل نه پیدا کوي. ډېر اول خبرداره کې یو سړی وي چې یاره دغه لس صورتونه زه نه وایم او لږ پکې صورتونه رانوي کوم او د قرآن د منځ نه وایم، دا خبره خو زموږ په خلکو ډېره بده لګېږي. خو د عایشه رضي الله تعالی عنها غلام و، هغه به په مونځ کې ځان ته قرآن کولاوه، د قرآن د منځ نه به تلاوت کوه، تراویح به هم د هغه نه ورکولې، هېڅ مشکل نه پیدا کېږي، سړی د قرآن نه ویلی شي. دویمه خبره دا ده چې ځینې خلکو دا لازمه کړې چې خامخا پرله پسې مطلب چې تا اذا جاء نصر الله ووایه، وروسته پسې تبت یدا وایې، تبت یدا ترې اذا جاء نصر الله نه مخکې نه شي ویلی که نه، دا خبره خطا ده، بلکې مخکې وروسته ویلی شي ښه.